الرجيم ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله رب العزت فنعمتونو کے عظیم نعمت دا اللہ قرآن دے. عظیم نعمت تے قرآن زکا پا انسانانو باندے اللہ بصورت رحمان کے خپل نعمتون شماری بیا بیا و تعالی فرمائی فبئی آلاء ربکما تکذبان. اے انسانانو فریانو تاسو دواړه به د خپل رب کم کم نعمتونه جوټلاوئ، کم کم نعمتونو به ناشکري کوئ، انکار به کوئ. نو په هغه ټولو نعمتونو کې د ټولو نه اول نعمت چې رب العالمین ذکر کوي فرمای الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. او بیا رستوی خلق الانسان. نو عرض داده چې ټول نه لوی نعمت د الله د کتاب نعمت ده چې دا الله به مونږ تاسو مسلمانانو باندې کړل. نو د الله د کتاب د تفسیر شروع کولو نه مخکې اهل علم اغي کتابونو کې اصول ذکر کی. د قرآن د شروع کېدو نه مخکې چې دا اصول ذهن کې وي، یو خو په دې اصولو کې آداب د قرآن ذکر شي، بل د قرآن مرکزی مضامین ورکې حل شي. نو فهم قرآن دا انسان ته بیا ډیر زیات آسان اور مزیدار برابر شي. اور په دې اصول د قرآن باندې په اصول تفسیر باندې مستقل کتابونه علماء لیکلي دي. شیخ القرآن امام انقلاب شیخ العرب والعجم الشیخ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ پہ کتاب لکھل العرفان فی اصول القرآن. بہترین کتاب دے اور اساسی کتاب دے. نور رستو عالمانو بیا دن ډیر نقل کړی دی، مخکنو کم پہ تفسیر نشتا کتابونا. بل یو کتاب لکھل دی تنشیط الاذہان دی شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ تعالی. دا سے دا ہر عالم واړو لوی کتابونه په اصول د قرآن کې لیکلي شوي دي. خو په دغه اصولو کې مرکزی مسئله به اول نن ذکر کو آداب القرآن. او ادب اصل شی دی. ادب ډیر کمالی شی دی. ادب سره الله انسان ته ډیر لوی مقام ورکي. او سورة الحج 30 نمبر آیت کے ہم اللہ رب العالمین فرمائے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ سوک چی دا اللہ رب العالمین دا احکاماتو او اللہ چی دا سن منع کرے دا دی خیال ساتی فهو خیر له عند ربی. نو دا دی سیزنو دا احترام و ادب دا دا انسان دا پارا دیر بہتر و غرا دے. او بلز اللہ فرمائی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ.
څوک چې د الله رب العالمین د شاعر او د دین اسلام هغه تعظیم کوي ادب کوي د زړه نه فانها من تقوى القلوب الله فرمایي دا د زړونو د تقوا یو دلیل دی نو ادب ډیر لوی شی دی ادب د هر چیز پکار دی د رب العالمین ځان له ادب دی هغه به کې شرک به الله سره نه کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځان له ادب دی بدعات به د هغه په دین کې نه راوباسي د استاد ځان له ادب د بے عزتی به نه کوي د ژوندي ځان له ادب د بد رد به ورته نه وي د مړي ځان له ادب د په قبر به ناسته نه کوي نو د قرآن ځان له آداب دی په کار دا ده چې هر ادب مونږ وپېژنو اور بیا اصول تفسیر کې آداب د قرآن ډېر ملحوظ نظر وي نو چې مونږ آداب د قرآن وپېژنو تقوا دا د اعمالو د پاره جوهر دی او ادب چې کوم دی دا د اعمالو خاص دی تقوا د اعمالو څه دی جوهر دی اور ادب دا د اعمالو کاله دی زینت دی او خاص دی ادب د باب ضربن چوالی ادب یعدبو دا یو استعمال دی اور د باب کرومن چوالی ادوبا یعدبو ادوبا د دو بابن باب ضربن مستر رازی معدبون سرازی او معدب وی دسترخوان تا ستوی لکا نو په دسترخوان باندې ډیر طعامونه پراتی ډیر خوراکونه په پراتی زکه وته معدب وی سیوتا نو ادبی انسان کم ډیر خو خوینه او ډیر زیات صفات پراتی امام طبرانی رحمت الله علیه په المعجم الکبیر پنځم جلد 102 کې وی حدیث نقل کړي هغه وی ان هذا القرآن معدبة الله دا قرآن د الله معدبه ده دا د الله دسترخوان دی دا روایت سنن دارمی کې مشته 3358 مصنف د ابن ابي شيبه شعب الایمان د امام بهقي کنز العمال وغیرہ کی اور مجمع الزوائد کی د ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل لی فرمائل بے فعلیکم بهذا القرآن اے خلق پتاس لازم دے دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا کتاب لازم انہی سے دا اللہ دا کتاب دا عقیدی و دا عمل محور اگرزوے ولی اگرزوے فإنہو معدبت اللہ دا دا اللہ دسترخوان دے نو چکل پا دسترخوان باندې کیلے و امون پراتی چرگان اوروجی پی پراتی نو تب پشکور سنگ توبی اوباسی نوی دک کسی خدا اللہ دا دی دسترخوان نم خوراکو کا کنا دا اللہ دا کتاب ہم یاد کا شکور کی خروٹے نہ پرے دے پوئی گی کنا کاسم پا گتاو ساٹی او دا اللہ کتاب لناست چل دل ندرسی نو عرض دادے چھ دا اللہ رب العالمین دا کتاب دا دنس دا کڑاو کے مستفید شپا دے سرا اور ادبا یعدبو چھ دا باب کرومن شنو دا پا مانا دا خیستا کی دلو رازی اور آداب و سرسڑے خیستا کی آداب و سرا حسن پیدا کی گی آداب و سرا انسانم خیستا کی گی اور اغاکارم خیستا پا نظر باندے رازی دا ادب اصطلاحی معنی زن سر یاد ساتے تعریف دا ادب برستم راشی ریاضت محمودہ اور ادب اغا مشق او تمرین دے چې د دې په کولو سره انسان لوی فضیلت حاصلولی شي او په ادب سره د انسان قول د انسان فعل د قابل مدح ګرځي ته
یو خبر وکړه په ادب سره چې جی راشه روټه وخورئ وایي ښه جي درلم او ته ورته ووایه لکه راشه ډک شه وایي ښه ته جوړ ډک شوې زه ځم درلم ډکېږم خیال دې کړي نو ادب سره به جواب هم په ادب کې ملاویږي او بې ادبۍ سره جواب هم په بې ادبۍ ملاویږي دې وجې نه د ادب ډېر لوی خیال ساتل خپل خوله کې ادب پیدا کا خپل عمل کې ادب پیدا کا چې معاشره ستا د خولې خبرې ته ګوري چې خوشحالیږي چې معاشره ستا عمل ته ګوري چې هغې ته ادب معلومیږي نو ادب ګل مې یو ډېر مرکزي چیز دی اور عالمانو ذکر کړي دي د انسان د ادب دپاره دوه علامات دي څو علامات دي دوه علامات دي چې په هغې انسان ادبي ښکاري یو د جمال العلم په علم سره د انسان د ښایست دپاره دوه آداب دي د څه دپاره د انسان د ښایست دپاره دوه آداب دي په دوو څیزونو باندې انسان ډېر ښایسته ښکاري د انسان د ښایست دپاره دوه علامات دي دوه علامات داسې دي چې په هغې انسان ډېر ښایسته ښکاري یو د هغې نه دی جمال العلم د علم ښایست دې سره انسان ډېر برابر لګي د علم کمال چې په کم انسان کې وي دا د انسان ډېر لوی ښایست دی تک تور سړی وي څنګه تک تور سړی وي لیکن هغه ته به الله علم ورکړي خلک به ډېر لوی قدر کوي ډېر لوی احترام به کوي دا چې ته ووایې دا خو ډېر تک تور شی دی ده خو هغې څه کوي وایي دا د علم سمندر دی سره برنګ ته یې مه ګوره اور بل دی جمال الادب چې کله انسان کې ادب وي دا د انسان ډېر لوی ښایست دی نو جمال العلم اور جمال الادب دا دوه د انسان د ښایست لوی علامې دي علم ځان کې پیدا کا په دې به ښایسته کېږي طالب جانا اور ادب ځان کې پیدا کا په دې به ډېر زیات ته چې کوم دی نو ښایسته کېږي طالب په دې نه ښایسته کېږي چې هر سهار شیشې ته ولاړ دی او کوږ شه او نیغ شه او مخکې شه او وروستو شه او کته شه او بره شه دې باندې طالب او مولا ښایسته کېږي نه ورګه دا برید دي دې سره په ویښ کې ووه چې دا شونډه مې موټروی په شان ښکاري که نه او ورخاړي کاسه دې ترې جوړه کړې ده کیلې پوسته کې دی و پرې نه خویږي مچ که به کېناست خولې ته به لیدل شي داسې هواره کي په لیزري ووایي نو بیا پرې غوړه ګوته هم راښکي دې نه خو دې څه بل څه شی جوړ کو اور ګیرم طالبان لنډوي یاره کېدی شي دې کې هم څه سوري تاسو په قهر د رب العالمین اخته یې په دې نه ښایسته کېږي طالبان هم کالر کوي اوسو مولا سړی دی او کالر یې کړی دی مولا سړی دی او تنګ لستوړي کړي دي مولا سړی دی هغه هم سینډلې چوري دي مولا سړی دی هغه هم الی آخره په دې سره نه ښایسته کېږي د انسان د ښایست اور بیا د عالم د ښایست دوه علامې دي جمال العلم اور جمال الادب ځان کې علم پیدا کا اور ځان کې ادب پیدا کا که ته تک تور سړی ولې نه خو په علم به کمال ته رسې ته تک تور سړی ولې نه خو په ادب به کمال ته رسې سمه شوه خبره نو دا یو اهم شی دی اور شاعران هم وایي لکل شیء زینة فی الورا و زینة المرء تمام الادب د هر څیز یو سر وي اور د انسان سر دا دی چې په ادب باندې برابر دی د ادب څه کمې ورکې نشته دا د انسان دپاره لوی ادب دی لوی زینت دی اور دا مسله د مشهوره چې الدین کله ادب دین ټول ادب ادب دی صحیح ده که نه نو ادب به کول غواړي اور د ادب سهاره به ځان کې نیسئ
د استاد ادب چې دی وکړو د استاد نه به ډېر څه زده کړي نو د قرآن ادب چې دی وکړو د قرآن نه به ډېر څه زده کړي د استاد نه چې دی ادب وکړو د استاد نو د استاد ویلی شوی سبق به د الله سینې ته وردن نه کړي خو د قرآن ادب چې دی وکړو الله به د وهبي علوم د زړه د دماغ باندې کولاو د استاد ادب به کوو که د قرآن د دواړو د دواړو ادب به کوي د څه به کوي ٹھیک شو کنه او شاعرم وی لیس الجمال باصواب تزیننا و یار لیس الجمال باصواب تزیننا مړوي حسن پدې ناراضي چې ته چې کوم د سٹار کپڑا واچي لیس الجمال باصواب تزیننا وی زینت پدې باندې ناراضي چې ته ګریس والا کپڑا والے اور هغه چمک کوي دیتا ویچا بلکہ وی ان الجمال جمال العلم والعدب سر چه گورے خائص چه گورے مزہ چه گورا نو مزہ خو مڑا دا علم دا اور دا ادب دا لیس الجمال باصواب تزیننا ان الجمال بالعلم والعدب یا ان الجمال جمال العلم والعدب علم ځان کې پیدا کا اور ادب پیدا کا دا ډېر لوی خبره ده او علم او ادب دا د یو بل سره ګلونو ډېر تړلي دي یو عالم په دې مسله کتاب لیکلی دی وی با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب چې با ادب ډېر څه به حاصل کړي او چې بے ادب ډېر څه به بیلي چې با ادب ډېر خیر به حاصل کړي او چې بے ادب د ډېر خیر نه به محروم شي پوه نه شوې ویښې کو دی ٹھیک شو جی شیخ عبدالعزیز رحمت الله علیه تفسیر فتح العزیز او علامه طیبیم په مشکات په شرح کې لیکلي دي چې ادب دا دی چې د دین د اوامرو خیال ساته طلبا او مولان پکار خدا د چې مونږ هر شپه تهجد کوله تهجد د ځان سره لازم کا دا د خپل علم ادب دی دا د دې معاشري یو ادب دی دا د علم یو ادب دی دا د علما او طلبا یو ادب دی د الله مخې ته چې الله دا زستا ادب کوما چې د شپې زتا ته ولاړم نو طالبان پکار دا چې تهجد کولی نوافل کولی تهجد و نوافل سکه طالبان و مولان و فرض منزونه پرې خودل څخه منکرین د احادیث پیدا شو منزونه اسم رالند شو کل قد علم صلاته و تسبیحا وی بس چا چې څوک لوي شوی انزو تاجت نشتا اور څخه طلباو کې دا سستیاراله چې فرضو کې خو سنت نه کی مونږ ته تبر تهجد کو آغا سنتم پرې خودل ویزه پوزه کټ کوما او ته ول نتکې جوړې ویزه غوګلر کوم تو ورته بالې چې شیطان هغه کار کوي ویزه د لدې سنت نو ماړو ما ویته ته د نوافل ترغیب ورکې نو بهر حال علامہ طیبی شارح د مشکات او شاه عبدالعزیز فتح العزیز کې ذکر کړي من تهاون بالآداب چا چې سستی وکړه په آدابو کې عوقب بحرمان السنه دی به د الله د پیغمبر د سنتو نه محروم شي دا به سزا دله ورکړي شي انجام به دا راوځي چې چا په آدابو کې سستي وکړه دی به د څه نه محروم شي د سنت نه اور بیا فرمایي ومن تهاون بالسنه کته چې دا څه خاص خبره ده چې د سنت پرېږدم چا چې سنت پرې خودل اوقب بحرمان الفرائض نو د سنتو د پرې حدود واجب دا انسان فرائض یو ورځ پریږدي اور چې کله فرائض پرې خودل من تهاون بالفرائض اوقب بحرمان المعرفه چې فرائضو کې د نسستیا رااله نو د الله سبحانه وتعالى فمعرفت کې به هم تا نه ډېره سستیا راشي نو چې د رب په معرفت کې ته سست شوې نو ډیر څه دی بیلل که بیا دی نه لل نو با ادب با نصیب
بے ادب بے نصیب. ځکه کله کله په مستحباتم عمل کوه. ګوره یو د مستحباتو باندې عمل کول، یو د په مستحباتو همیشواله کول، یو د مستحبات لزوم و وجوب ته رسول. دا خبره ټیک ده، التزام د ما لا یلتزم بدعت ده، دا خبره ټیک ده، لیکن دا یاد ساتئ چې په مستحباتو عمل کوئ دا هم یو ادب دی. واجب مه ګڼه، ضروري مه ګڼه، خو پټکې خو وخه کنه. پټکې چې د وهلي کنه ستا به قدر زیاتی، درون خوږ به لګي. او بې پټکي چې د ببر سر نیولي کنه بنده وي که چرګه اوس انډو باندې ناسته و راپاسې د کړو کا چرګه ده، پوه شو کنه. هغه لکۍ تم کتلي د چرګې ټولې دوړې ایرې میرې ورپسې نښتي. دا ببر سر طالب چې پټکې نه وي د داسې ښکاري لکه چرګې هغه ببر عیسا. نو دې وجې نه پټکې واخې. طالبانو علماو سره پټکې ډېر خوند کوي. اور ادب دا ډېر لوی مقام دی. په ادب الله جادوګرو ته ایمان نصیب کړی دی. نو ایمان چې په یو عمل نصیب کیږي دا عمل وړوکی دی که لوی دی؟ دا لوی عمل دی چې انسان کې ادب راشي. جادوګرو ادب کړو. مولا علی قاری رحمت الله علیه مرقات کې وی دو آداب جادوګرو کړو، یو قولی یو فعلی او عملی. قولی ادب جادوګرو د موسی علیہ السلام داسو کو ته یا موسی اما ان تلقیا و اما ان نكون نحن الملقین. یا خو ته چې کم دنو دا امسا غرزوا یا مونږ چې کم دن د خپلې رسۍ وغیره غرزو. نو ادب وکړو د موسی علیہ السلام، اجازه ته وغوښتو چې ته مخکې کېږې که مونږ مخکې شو. دا یو ادب د موسی علیہ السلام وکړو. بیا موسی علیہ السلام هم د هغې لحاظ وکړو. چا چې درله ادب وکړو ته هم لحاظ کا او ته تاسو یې ورولې مخکې شی ځې اجازت هم واغستې، تاسو له اجازت دی. دا د هغې قولي ادب اور عملی ادب. دا و مرقات کې مولا علی قاری وی چې جادوګرو د موسی علیہ السلام په شان لباس او شکل جوړ کړو، مشابهت د موسی علیہ السلام سره کړو. الله فرمایي چې تاسو د موسی علیہ السلام ادب وکړو اور داغه غوند لباس مو واچو. رب العالمین فرمایي بی ایمان هم نه پرېږدم. چې د موسی علیہ السلام معجزې ولیدې نو هغې ټولو څه ووی؟ آمنا بربنا، مونږ په خپل رب باندې ایمان راوړو. الله ورته ایمان نصیب کو. اور پلاستیکی ایمان هم نه. فرعون ورته څه وی؟ آمنتم له قبل ان آذن لكم، زمان اجازت نه له ایمان هم راوړو. لأصلبنکم پانسیکوم. هغې وی لا ضیر انا الى ربنا منقلبون. اس خبر نه ده که ته مو پانسي کې ته مو لاس خپې مات کې خو مونږ چا ته روان یو؟ الله ته روان یو. نو جادوګرو د موسی علیہ السلام قدر وکړو. الله ورته داسې ایمان نصیب کو چې هغه ایمان نن مونږ ته خپل رب په خپل کتاب کې ذکر کړی دی. دې وجې نه با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. د ادب ذخیره، د ادب سهارا دا انتہائی زیاته با. انسان په دوو سیزونو ښایسته ښکاري، جمال العلم اور جمال الادب. دا د خاص علامات دي چې انسان کې بهترین علم دی اور انسان کې بهترین آداب دي. دا د انسان خاص دی. نو ادب ته بس پک نه ګوري. بهرحال شاگردانو د استادانو ادب کړی دی. الله دې شاگردانو ته لوی مقام ورکړی. کم شاگرد چې د خپل استاد ادب کوي د استاد نوم په بده نه یادوي، استاد پسې ردې بدې نه وي، د قرآن او د سنت په خبرو کې د استاد مخالفت نه کوي. داسې شاگردانو ته الله سبحانه وتعالی لوی مقام ورکړي. او کم شاگرد چې ځان ته زیم وي، دوه ټکي زده کي،
بیا وی یرا استاد جی دې ځای عبارت کې خطا شوه یہ لکه رفع فضای نسب وی دا سګیست و جری وی نو دلته خو رفع پکار و دته په ټیم چشمه چوری یا بستر کې په بڑو وادي نو نه لکه استاد خیال نه کی عبارتونو ته دا نمبر خو استاد دی ته به خیال کې استاد پر پانا سب جرزګیا خو دډا زوباسي تا ته مقصدی خبره کی عبارت خو به ته سمې چې بیګار درته مطالعه حواله ده نو به هر حال چې کم شاګرد د استاد بے عزتی کوي د استاد مخې ته ټریږي ډېرې خبرې کوي کړه نه ودرېږي کړه کړه او کړه کړه دا سنګریار سې کلی هر ټیم کړه کړه کوي نو دا شاګرد محروم کیږي المجموع شرح المحذب کې امام نووي رحمت الله علیه اد ربیع قول ذکر کړی دی امام شافعی رحمت الله علیه د شاګرد امام ربیع د امام شافعی رحمت الله علیه شاګرد وی چې ما به وبس کلی او امام شافعی رحمت الله علیه به ما ته وکتل نو د استاد په کتو سره به زما اوبه ماره کې اون ختی ما به د استاد مخ کې اوبم نشويس کلی او ته چې ډیو بوتل پدان راوړ نو په وخت کو دی وایي ته چې مجمع په لاس کې ونیو نو ټوله غوښه ته راجمع کړه بیا وی لګې نورې نشته ناشته خو خورا کنه دا ستاسو په خپله ژبه کې وي هلکه ګزاره وکړه بس وشو دقه شی او راغلی دی اوس نور ته څه شرمول کې نو عرض دا دی چې ادب به ډېر زیات کې دومره ادب امام ربیع کړی دی چې هغه وایي استاد ما ته وګوري زه اوبه نشم څکې یو خو شرکی ادب دی که نه سر ښکته کي او سجده وکړي نه دا ادب نه دی دا خو اصل کې بېادبي ده یو ادب دی د قرآن او د حدیث او د قرآن او د سنت موافق دا ادب ځان کې راولی دا د علم لومبنی پوڼی ده دا مضبوطه کې چې بره د علم کوټې ته ښایسته وخیږي کومې سیړی او پوڼی اندر پایې چې کمزوري په هغې خلک کوټې ته ختی شي او که خیږي هم زړی رپېږي نو دا پوڼی دا چې کوم دی د علم ادب دی د علم پوڼی چې کوم دی هغه ادب دی بره چې د علم چت ته خیږي را پوڼی مزیدار ابن حشام السیرت النبویه کی یو واقعه ذکر کړی دی یو السیرت النبویه د حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه دی یو د ابن حشام دی نو هغه یو واقعه نقل کړی ده وی ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام له روټه وکړه پیغمبر علیہ السلام چې روټه ته راوغختو یو کمره کې کینه او خپل کور والدا سے بره یو کمره و پوچت زه کور والے هغه کې کینول او چې روټه راوړل نو کې ایوب انصاری ته هو خیال دار راغی هیر پیغمبر علیہ السلام خکته کمره کې دی مونږ بره ډاپې په کمره کې نو نبی علیہ السلام خکته دی زمون کور والا مونږ په بره یو اسه نه دا بے ادبی زر راغ پیغمبر علیہ السلام ته وی تاسو خپنه شی بره راغی پیغمبر علیہ السلام بره لاړ رسول الله علیہ السلام ورته دا ولي وی دا الله پیغمبر زما زله کې رالل چرته دا بے ادبی نه علن کې دا اس بے ادبی نه یو کور یا بره او یا خکته خو د ادب دومره لحاظ غي کو سواله صحابه کرام نو څومره مقام غيو مونته ډیر لوی مقام صحابه ته ملاو شو وجدا د ګلونو هغه کې د ادب هغه ملاکه وا ادب ورکړ ډیر زیاتو اور ادب دې ته نه وي چې ته باطل پرستی کې ادب دې ته وي چې ته حق پرستی کې نن سبا چې څوک حق بیانې خلک وي دا بے ادب دي وي پنځپیریان وابیان بے ادب دي لټه کې تاسو غاړه ته مشهور دي کې نشته وای دا وابي د بے ادب دی دا ډېره مشهور اصطلاح ده او بلکې یو سړي خو بخپلو ملفوظاتو کې لیکلي دي وی د بریلی او د وابي فرق ذکر کړی دی وی د بریلی او د وابي فرق دا دی وی بریلی با ادب بے ایمانه دی بریلی با ادب بے ایمانه دی او وابی بے ادب با ایمانه دی
ملفوظاتو کې لیکلي دي انکه دا خبرم چوردټ غلطه ده ځکه غلطه خو په دې باندې ده چې مولانا اشرف علي تانوي صاحب وایي په ملفوظاتو کې وایي چا کې چې ایمان نه نو هغه ته به باادبه نه وي نو بریلي کې ایمان کم ځای دی او مشرک شی دی نو هغه ته باادبه بې ایمانه ولې وی چې ایمان بګې نشته باادبه څنګه شو او د بریلي د بې ادبه کېدو دلیل دا دی چې بریلي دوه قسمه بې ادبي کوي د الله بې ادبي هم کوي مشرک او د رسول الله مبارک بې ادبي هم کوي چې الله لرا د ځمکې خلق الله سره شریکان ګڼي ځمکې والا قبرونو والا اولیاء کرام د رب سره شریکان ګڼي نو دا بې ادبي ده او که نه ده نو د الله بې ادبي هم کوي بریلی او د محمد رسول الله بې ادبي بریلی هم کوي بدعتي هم کوي ولې د پیغمبر علیه السلام دین کامل نه ګڼي په هغې کې د ځان نه بدعت وردن نه کوي دا د رسول الله بې ادبي کوي که نه کوي گویا کې دی خدا وایي چې رسول الله دا دین پوره نه دی را رسولی د سنتو نه بعد په جمع دعا یې نه ده کړې مونږ یې پوره کوو عید میلاد النبي نه دی مناو کړې مونږ یې مناو مړي پسې جمعه او څلوېښتي او کلیزه نه ده کړې مونږ یې کوو نو بریلی او بدعتي بې ادب او بې ایمان دي با ادب نه دي بې ادب دي او الله رب العالمین هم د مشرکانو نه ګیله کوي چې تاسو بې ادبه یې ما لکم لا ترجون لله وقارا تاسو له څه شوي دي چې د الله رب العالمین پوره عزت او اکرام او احترام او ادب نه کوي او وابیانو ته به بې ادبه نه وي ځکه مونږ ته خو الله رب العالمین قرآن نصیب کړی او چاته چې الله قرآن نصیب کړي هغه بې ادبه بلکې مونږ یو با ادب با ایمان اور مشرک دے بے ادب بے ایمان دا خبره خلکو غلط لیکلې خود نن سبا مصیبت دا ده چې حق وای نو خلک وای دا بے ادب ده چې حق وای نو خلک سوی وی دا بے ادب ده شیخ زکریا رحمت الله علیه تقریر بخاری دویم جلد 118 181 کی لیکلی وی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہابیوں کے قریب تھے وی عمر تنهم د وابیانو بشانو د شیخ صاحب دل د وابیانو نه مراد دی چې ولی عمر تنهم بے ادب نه نه سختو ټیټو د الله رب العالمین د دین او د حق خبره په بیانولو کې او د دی وابی پس منظر څه دی یو عالم تیر شوی د ډیر لوی موحد شیخ عبدالوهاب نجدی رحمت دا نن چې د عربستان پس مکه توحید دی دا نن نشتا بدعات نشتا سنت او توحید علته موجود دی دا د دغه عربو خلکو تربیت او اصلاح شیخ عبدالوهاب نجدی صاحب کړی دا نو څوک چې توحید پرستی خلک هغې ته وابیان وایي صحیح وته وهاب عبدالوهاب نجدی ته دا نسبت شوی دی او د پنجپور شیخ صاحب رحمت الله علیه د عبدالوهاب نجدی تذکره ډیره کوي نو عبدالوهاب نجدی دا د موحدینو په امامانو کې دی شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت الله علیه شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمت الله علیه دا د موحدینو ائمه دي او دی ائمه ته خلکو بې ادب او ګستاخ ویلي دي هلکه دا با ادب با ایمانو او د دې مقابل اکثر بے ادب بے ایمانو نو عرض داده چې د آداب ډېر زیات خیال ساتي په آداب سره الله رب العالمین انسان ته ډېر لوی مقام او ډېر لوی مرتبه هغه الله رب العزت ورکي ان شاء الله سبا نه هم د ادب په حواله مختصر خبرې کو ملګری لیکه هم او یادوم واخر دعوانا